ارشد علي خان یم دا وخت په ټکر سیمه کې موجود یم. تاسو زما بیکګراوند کې د ټکر یادګار هم کتی شي. نن 28 مئی ده او هم په دې ورځ په کال 1913 کې د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره مهمه واقعه مخته راغلې وه، کوم چې د خدایي خدمتګار تحریک یو رخ بدل کړی و. په دې اړه به د نوموړي صحافي ساجد ټکر صاحب سره خبرې کوو. هغوی نه به د دې واقعې پس منظر او دا واقعه څه وه په دې اړه تپوس کوو. قصه داسې شوې وه چې د قصه خوانۍ دا پیښه تازه شوې وه 23 اپریل 1930 په مالګه ټکس د هغې خلاف احتجاج. تاسو ته پته ده چې په هغې کې هلته بیا 600 خلک ووژل شول. د هغې خلاف احتجاجونه و. د هغه احتجاجونو د روکتام دپاره فرنګي چې کوم دی نو ګرفتارۍ کولې. باچا خان خو له وړاندې ګرفتار و، خو د هغه ملګري هغوی ګرفتار ول. خلک ډېر زیات خبر شو. په 20 مئی دا ټول مطلب ټکر، مدې بابا، چراغ دین، فضل آباد، دا ساړو شاه، شاهنور کل، زموږ کوټ کلی، جلالات، تخبی چې څومره دلته کلي دي تورډیر، ډنډه دا ټول راوچلېدل. بلا خلک وو. بیا دا جلوس روان شو، پاتې ته ورسېد، تخبی ته ورسېد، داسې د هندو کلي او د ماندورو خلک جنډۍ چې ګجرو ګړی ته ورسېدلو. یو لوی د خدای مخلوق دی کرنل مرفي چې په دغه دوران کې د دې پروسیشن مشري کوله، چې کوم وفد و د انګریزانو، نو هغه وی چې بهی دا خلک چوڼۍ ته رسي او د مردان خلک خبر شو چې د ټکر نه خدایي خدمتګار راوستي دي، نو بلوه جوړه نه شي، مردانیان به ټول راوځي. نو هغه دا خلک چې کوم دی نو وال ټکول شروع کړل چې ځای واپس شئ. نو زمونږ د دې کوټ کلي سره نږدې امین کلی دی، د هغې دوه ورونو محمد امین او سید امین، هغې دا مرفي راوغورځو. چې راویې غورځو نو دلته وړاندې زموږ کلی دی ډنډه و، د هغې یو مشر و، د هغه نوم سلطان پهلوان، هغه سره تمهنچه وه، هغه ډز وکړو په هغه، لکه بس خلک خفه کېدل. سړی وغورځېد او زخمي دی، چغې وایي او مطلب منډې ترنې جوړې شوې. سواتۍ به یې وه د ګجرو ګړی. د ګجرو ګړی ډېر درانه پښتانه خلک دي، هغوی راوتي وو چې دا خو هغه هم خدای خدمتګار دی، خلکو له اوبه اوبه ورکولې. هغې کې یوه بیه وه سواتۍ به، هغې سره منګې و، هغه کرنل مرفي له راواچې هم مړ شو. اوهو چې هم مړ شو نو چې انګریزان فوجیان ولیدل، هغوی خو چې دا خو بدحاله شو زموږ مطلب چې ایس پي و او کرنل هم و لکه که نه. بس هغوی به یې پوزیشنونه سنبال کړل چې کوتره وکئ، ډزې شروع شوې. نو دلته بلها خلک ولګېدل، شهیدان شول او ډېر ظلم وشو. بیا 2 هفتې باقاعده د دې کلي نه ګیر چاپېره محاصره وه، خاورې اچولې وې، کندې کړې وې چې دا خلک تنګ کړو. خو هوښیارتوب دا شوی و چې په هغه شپه باندې زنانه او ماشومان ټول د بانډو ته تلي وو، د خلکو ویستي وو، صرف سړي پاتې وو. د پښتنو تاریخ لا به همرغه ډاکومنټډ نه دی، لیکل شوی نه دی، په هغې کې بلها تضادات دي چې څه مشران وایي نو زموږ هر مشر دا وایي چې 2 کسان شهیدان دي. چې کم موږ معلوم کړي دي، کم قبرونه لکه دلته زموږ په پاتې کې دی، زموږ د ګلزمان شهید قبر زموږ د ټکر په لویه مقبره کې دی، په دې ویتکې کې، شانور کل کې، ساړو شاه کې، دې کې د دیر خلک شهیدان شوي دي، دې کې مومن شهیدان شوي دي، دې کې مطلب چې د سوات خلکو جهاد کړی دی، دې کې مطلب دلته خلک اوسېدل که نه، نو د هر ځای خلک دلته وو. نو هغه موږ ښکاري چې کوم معلوم دي نو هغه 8 کسان دي. خو بیا یو مشر دی هغه دا وایي چې سخته ډېره وه، ګیرول کېدل، نو زموږ څه زخمیان مومندو ته تللي وو، مومندو کې د هغوی قبرونه شته دي. نو زخمیان د 1.5 سل نه ډېر وو، معلوم موږ ته 8 شهیدان دي، نور والله عالم، ځکه چې نه تاریخ چا لیکلی دی نه لوستی دی. مسله دا ده ارشد صاحب چې په 1913 کې دا پیښه وشوه، نو 1980 پورې په دې بندیز و چې به د دې نامه نه شوه اخیستې. د انګریز سخت سرکار و. بیا چې پاکستان جوړ شو، د بابړې واقعه وشوه، ولی خان باچا خان دا جیل ته لاړل، 54 کې ولی خان واپس راغی. بیا هغه غریب چې کوم دی نو سیاسي هلې ځلې داسې کولې نه شوې. بیا مارشل لا ولګېده، نو 70 کې چې ولی خان لږ کولو شو او سیاست شروع شو، نو هغه بیا راغی دلته یې وی چې د ټکره پیښه شوې، هغه شهیدان را معلوم کړي. نو دا د ولی خان کمال و چې هغه بیا په 1970 کې د هغوی حکومت و. نو تاسو ته به دا ډېره د حیرانۍ خبره ښکاره شي، نن هم د 28 مئی چوټي ده. په هغه وخت کې 1970 کې د 28 مئی چوټي وه د دې شهیدانو لپاره. دا د ولی خان برکت و. بیا چې کوم دا ګلزمان شهید و، دی له ولی خان تللی و، محمد شهید فاتح کې هغه له تللی و، په هغې ګلونو څېرې اچولې وې. هغوی وایي چې دا زموږ تاریخ دی چې ژوندی وساتو. نو زموږ د معلوماتو مطابق 8 کسان شهیدان دي، مشران 2 یادوي، زخمیان د 1.5 سلو نه ډېر دي. بل دا شاته چې کوم یادګار په نظر راځي، دا کله جوړ شوی و، د چا حکومت و، په دې باندې یو دا دلته یو یادګار خو هغه قیم خان نړولی و، وړوکی غوندې و. بیا 1970 کې یو بل یادګار جوړ شو، نو هغه هم څه ډېره وخته پورې
بیا په 90 کې د عوامي نشل پارټۍ چې کوم حکومت و نو هغوی مې یو یادګار بل رغولی و داسې یو دلته دا هغوی دا جوړ کړو حیدروتي دا جوړ کړ دا یادګار یې جوړ کړی دی مونږه دا ټکروال بلکې ټول پښتانه چې څومره شکریه وکړو دا نه چې دا یو پارټۍ کړی دی یو چا کړی دی دغې سوچ ته بالکل. چې پښتون تاریخ ژوندی ساتي صحیح. یعنې خلکو نه خو د ارشد صاحب یې تېرنۍ ورځ ایرئ بالکل. چې څه شوي دي بالکل